أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرزوا لهن فريضة وأمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. دا سورہ البقرہ دا او آیات نمبر دے 236 او 237. لا جناح علیکم نشتے گناہ پتاسو باندی ان طلقتم النساء کچر تاسو طلاق کئی خزی خبلی ما لم تمسوهن ترسو پوری چی تاسو نئی مسکر اغوی لرا او تفرزو لهن فریضه یا نئی مقرر کړی تاسو د هغوی دپاره مهر و امتعوهن نو متعه پیدا ورکوي هغوی ته علی الموسع په مالدار باندې د هغه په اندازه ده علی الموسع قدره په مالدار باندې د هغه په اندازه ده و علی المقتر قدره او په غریب باندې د هغه په اندازه ده متان پیدا ورکول بالمعروف د عرف مطابق په ښایسته طریقې سره حقا دا لازم دی علی المحسنین په احسان کوونکو باندې وان طلقتموهن او کچر تاسو طلاق ورکوي ښځو ته من قبل مخکې د دې نه ان تمسوهن چې تاسو نه یې مسه کړي هغوی لره وقد فرضتم او مقرر کړی تاسو د هغوی دپاره فریضة مهر نو په نصف ما فرضتم نو نیم دی د هغه مهر نه فرضتم چې تاسو مقرر کړی دی الا ان یعفونا مگر که معافي وکړي دا زنانه او یعفو الذي یا معافي وکړي هغه کس چې خاوند دی بیده عقدة النکاح چې په لاس د هغه کې غوټه د نکاح ده وان تعفو او که تاسو معافي کوئ اقرب للتقوى نو دا ډېره نږدې د تقوا او پرهیزګارۍ ته ولا تنسوا الفضل بینکم او مه هېروئ احسان په خپل منځ کې ان الله بېشک الله پاک بما په هغه عملونو تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. د دې تعلق د مخکې آیاتونو سره دا دی چې در دې ځای پورې د مدخول بها احکام ذکر شو د هغه زنانه چې د هغه طلاق شي د هغې مهر مقرر شوی د هغې سره نزدېکت هم شوی د اوسه پورې دا احکام ذکر کېدل او یا د هغې زنانو چې د هغې خاوند مړ شوی نو د هغې حکم هم چې دی نو تیر شو اوس د غیر مدخول بها زنانو حکم ذکر کی یعنی مقصد دا دی د آیات چې یوه زنانه ده او د هغې نکاح وشو ایجاب او قبول وشو خو مهر نه دی مقرر شوی مهر نه دی مقرر شوی او نزدېکت ورسره هم نه دی شوی نو د هغې زنانه له څوک طلاق ورکړي نو د هغې حکم الله بیانوي چې نکاح شوی دی نزدېکت ورسره نه دی شوی او مهر نه دی مقرر شوی نو که داسې زنانه له څوک طلاق ورکړي نو د هغې څه حکم دی نو الله تعالی د داسې زنانه حکم بیانوي هغه حکم یې دا دی چې دې زنانو له متعه ورکوي متعه څه ته وایو
سامان ورکوي ولا څومره ولا ورکو مقدار نه دی معلومو په مالدار باندې داغه په اندازه باندې دی او په غریب باندې داغه په اندازه باندې دی چې د چا څومره وس کېږي د عمر دی متعادي چې دی نو ورکي دا د الله حکم دی او دا متعه د جمهور علماو او د ډیرو علماو په نسبت باندې دا متعه ورکول فرض ده واجب ده دا به خامخا ورکوي ځکه تا نکاح وکړو نو یو رشته جوړه شوله اوس پکې طلاق راله طلاق خو ښه شی نه دی طلاق ورکول ښه کار نه دی او بس ته مجبوري پکې راله د هغې په وجه باندې طلاق راله نو اوس دا رشته ماته شوله نو الله وایي چې دا رشته خو ماته شوه اوس د دې زنانه سره او د دغې کورنۍ سره ښه کول پکار دي چې هغوی له سړی څه سامان ورکي چې معاشره خرابه نه شي دشمني پیدا نه شي نفرت پیدا نه شي نو د هغې دپاره الله تعالی دا حکم وکړو لا جناح نشتره گناه علیکم په تاسو باندې ان طلقتم النساء که تاسو طلاقې کوي ښځې خپلې ما لم تمسوهن تر هغه وخته پورې چې تاسو نه یې مسه کړي هغوی ای تجامعوهن چې تاسو ورسره نزدېکت نه یې کړی جمام ورسره نه یې کړي داسې زنانه د طلاق ورکړی شو او بل پکې دا ده او تفرضو لهن فریضه او یا تاسو نه یې مقرر کړی د هغوی دپاره مهر دا مهر دا فرض دی مهر به مقرره مهر ورکول خامخا دي دا به خامخا سړی ورکوي خو یا وسو یا وروستو نکاح وشو مهر پکې نه دی مقرر شوی کیدای شي داسې ځګونه یي چې په هغې ځای کې اول نکاح وشي مهر پکې وروستو مقرر وي مهر پکې نه دی مقرر شوی او د دې زنانه سره نزدېکت هم نه دی شوی نو قرآن وی الله وی چې ومتعوهن دوی له متعه ورکوي پیدا ورکوي سامان وله ورکوي هغوی له او دا د ابن عباس قول له تفسیر ابن کثیر نقل کړی دی او تفسیر قرطبی نقل کړی دی تفسیر احسن الکلام نقل کړی دی چې د متعی اعلی درجه چې دی نو هغه دا ده څوک وایي عبدالله ابن عباس چې سړی وله غلام یا وینځه ورکي هغې زنانه ده غلام یا وینځه ورکي که دا نه نو وایي ادنا درجه دا ده چې سړی درې جامې ورکي درې جوړې جامې ورکي یا درې جامې دا دی چې یو کمیس یو پرتوګ یو لپټه ورکي دا د ابن عباس قول دی چې متعه دې ته ویو مقدار نه دی معلوم امام ابو حنیفه رحمه الله ویلی دی چې دا متعه چې څوک ورکوي نو دا به د نصف مهر نه چې دی نو زیاته نه وي کمه به یو نیم مهر نه به زیاته نه وي کمه به امام شافعي رحمه الله ویلی چې خاوند به پسې یو خاص شي باندې مجبوره کولی نه شي دومره کپړه دې ورکړي چې په هغې کې مونځ چې دی نو هغه کیدی شي او جایز کیدی شي او حسن رضی الله تعالی عنہ دا واقعه د هغه سره راغل وه نو هغه 100,000 روپۍ 100,000 دیناره چې دی نو ورکړو او قاضي شوریح یو بل سړی تیر شوی دی هغه وایي چې 1500 درهمه چې دی نو پوره دي 15 درهمه چې دی نو پوره دي خو قرآن دا نه دی ویلي څومره ورکو متعه سامان علی الموسع قدره په مالدار باندې د هغه د اندازې مطابق دی چې مالدار څومره وس کیږي
نو هغه دې چې دی نو ورکړي. د مالدار سړی دی د هغې د 10 جوړو وس کېږي جو 10 جوړې دې ورکړي. وعلى المقتر قدره په غریب باندې د هغه په اندازه ده. غریب دی چې دی نو وس یې لږ کېږي نو په دې کې به هغه د 1 جوړه جامه ورکړي. غریب دی. د متعې په باب کې به خاوند ته اعتباري د ښځې حالت ته به اعتبار نه یو چې د خاوند څومره وس کېږي که ښځه مالداره ده او که غریبه ده. خو په دې باب کې چې دی نو دا خاوند مراد دی چې خاوند طلاق ورکړلی نو چې د هغې څومره وس کېږي نو هغه عمره متعه دې وکړي. موسع وسعت په مال کې مراد دی. پراخۍ ته وایي چې یو سړی مالداره دی او غني دی. قدرو په معنی د مقدار ده چې څومره سړی طاقت یې او د هغه اندازه کېږي. وعلى المقتر قدره په غریب باندې د هغه په اندازه ده. مقتر د قطره نه دی تنګوالي ته ویلی کېږي یعنی هغه سړی چې د هغې رزق چې دی نو هغه کم دی تنګ دی غریب دی. متاعن پیدا ورکول بالمعروف په ښایسته طریقه باندې چې شرعان او عرفان هغه معلوم وي او په ورکوونکي باندې چې دی نو بوج نه یو. حقا دا لازم دی دا واجب دی او دا فرض دی علی المحسنین په احسان کوونکو باندې. د محسنین نه مراد مؤمنان دي چې نیک او ښایسته عمل کوي او دا صفت د مؤمن دی نو په دې کې ترغیب دی چې ته ښایسته عمل کوونکی نو په دې باندې عمل وکړه او دا چې دی نو ورکړه. دا یو حکم شو په دې باندې پوه شو یو ځکه چې دا رشتې ایجاب او په قبول سره رشته جوړه شو وه او اوس پکې طلاق راله رشته ماته شوه نو د دې دپاره الله حکم وکړو چې د دغې زنانه له چې دی نو څه ورکوي د خپلې اندازې مطابق چې مالداره دی هغه ډېر مال ورکړي که غریب دی هغه دی د خپلې اندازې مطابق مال ورکړي. ځکه چې په دې کې اوس نفرت او بغض او کینه او رشته هغه چې دی نو خراب دا تعلقات چې دی نو خراب نشي. ځکه په دې رشتې ماتولو باندې هغه زنانه ته نقصان او درد او وحشت رسیږي چې ګوره رشتې ماته کړله نو ته ورسره وسته ښه وکړه چې دا رشته چې دی نو دا په دې کې د دشمني نفرت او بغض او کینې چې دی نو پیدا نشي. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ او کچېرې تاسو طلاق ورکئ دې ښځو ته من قبل مخکې له دې نه ان تمسوهن چې تاسو نه یې مسه کړي. دا هم د دغې په شان دی کې آیات دی خو په دې کې مهر مقرر دی. دا کوم آیات چې تیر شو په دې کې مهر نه و مهر په نکاح کې نه و مقرر شوی. دلته اوس مهر مقرر شوی دی. نکاح هم شو ده د زنانه سره نزدېکت نه دی شوی مخکې من قبل ان تمسوهن مخکې د هغې نه چې تاسو مسه کوئ او بل مهر پکې مقرر شوی دی. نو چې اوس په دې کې طلاق راله نو د الله حکم څه دی؟ د الله حکم دا دی چې د دیو دپاره بیا نیم دی نیم مهر دی. نیم مهر به چې دی نو ورکې چې مهر مقرر شوی او طلاق پکې راشي او نزدېکت نه شوی نو بیا به نیم مهر ورکې هغه زنانه ده. او چې نکام شوی دی ته نزدېکت هم دې کړی دی او مهر هم مقرر شوی دی نو بیا خو د سړي سم نه رسي. سړی خو بیا پیدا اخیستې ده خو دا داسې صورت دی چې په دې کې مهر مقرر شوی دی او سړی نه دی ورنږدې شوی او نکاح تړلی شوی دی. مثال په طور زموږ په دې علاقه کې چې کېږي کوجدن وشي په کوجدن کې په خوړه کې نکاح وتړلی شي او مهر چې دی نو هم مقرر شي. اوس په دې کې چې دی نو طلاق راله طلاق پکې راله نو اوس به ته نیم مهر چې دی نو ښځې له ورکې نیم مهر. مثال په طور په خوړه کې 6 تولې سونا ایښودلی شو دي نو
نو نیم مهر دا دی چې ته 3 تولې به چې دی نو هغې له ورکړي یا پیسې مقرر شو دي 15 لکه روپۍ چې دی نو مهر مقرر شوی دی نو دا سړی به نیمې پیسې چې دی نو هلته ورکوي 2.5 لکه دا به ښځې کور واله له ورکوي دا د الله حکم دی او بیا پکې استثناء دا ده په دې آیات کې که ښځه معافي وکړي چې زما خو چې دی نو دومره رسېدو زما خو 3 تولې رسېدلې نیم مهر 6 تولې ښودلی شوي نیم مې رسېدې چې ښځه معافي وکړي چې زه یې نه اخلم نو ټیک ده او د سړي معافي چې دی نو هغه دا ده چې سړی وایي چې ما 6 تولې مقرر کړوې دا ټولې تا ته پاتې یا 15 لکه روپۍ مې چې دی نو مقرر کړوې په ما باندې خو نیم فرض دی چې نیم به زه خامخا در کومه خو دا ټولې تا ته پاتې نو الله و چې دا معافي ډېره ښه ده دا تقوا ته چې دی نو نږدې ده نو په دې کې دا خبره بیانېږي وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ او کچری تاسو طلاق کوي ښځې من قبل مخکې د دې نه ان تمسوهن چې تاسو مسه کړي یعنی مخکې د مسه کولو نه تاسو طلاق کوي وقد فرضتم او تاسو مقرر کړی لهن د دې ښځو دپاره فریضة مهر نو په نصفو نیمایي دی ما د هغه مهر نه فرضتم چې تاسو مقرر کړی نو په دا سړی به څه ورکوي دا به نیم ورکوي په دې باندې فرض دی دا نیم مهر به چې دی نو ورکوي دا فرض دی الا مگر استثناء ده ای یعفونه چې معافي وکړي دا زنانه چې زما خو نیم کیږي 3 تولې مقرر شوی دی نو 3 تولې خو زما کیږي یا 15 لکه روپۍ مقرر شوي دي نو 2.5 لکه خو زما کیږي خو دا ښځه معافي وکړي چې زه نه اخلم نو ټیک ده او یا په والذي یا معافي وکړي هغه کس بیده عقدة النکاح چې په لاس د هغه کې غوټه د نکاح ده نو د سړي معافي څه زیادت دی او یا په والذي یا زیادت وکړي هغه سړی بیده چې په لاس د هغه کې عقدة النکاح غوټه د نکاح ده زیادت د سړي دا دی او معافي د سړي دا ده چې 6 لکه تولې مقرر شو دي او سړی مالدار دی نو هغه وایي چې دا 6 واڼه ستا شوې یا 15 لکه روپۍ مقرر کړلې سړی وایي چې په ما باندې خو نیمې دي خو دا 15 لکه هم ستا شوې دا د سړي معافي ده دا نیم خو به فرض دی خو معافي په څه کې کوي په دې زیادت کې کوي چې هلکه 15 لکه مقرر شوی نو د دې دا نیمې په سړي باندې وي 2.5 لکه دا به نیمې ورکوي دې سړي معافي وکړه چې دا 15 لکه تا ته پاتې ستا شو نو دا د سړي معافي ده او عقدة النکاح غوټه د نکاح نه د سړي په اختیار کې ده ښه د الله تعالی اختیار د طلاقو دا چاله ورکړی او د نکاح د سړي له ورکړی دی دا د عدالت سره دا اختیار نه دی تاسو ته ما مخکې ویلو چې اختیار د نکاح غوټه د نکاح دا د سړي سره ده د خاوند سره ده دا د عدالت سره نه ده ښځې وایي لکه په عدالت به تینې طلاق واخلمه قاضي او جج تعالی چې څنګه طلاق درکولی شي طلاق دا اختیار دغه د سړي څه ورسره دی دا د ښځې سره نه دی او ښځې له ځکه نه دی ورکړی چې ښځې جذباتیانې دي بیا به یورپ جوړ شوی وی په یورپ کې سړی سهار سکول له لاړ شي ډیوټۍ له لاړ شي بازار ته لاړ شي ښځه ورته ټلیفون وکړي وایي طلاق مې کړې و چې واپس را نه شي سړي ته ویو نو بیا به دا چل وی ښځې جذباتیانې دي نو دا الله تعالی دا اختیار دا چاله ورکړی دی دا سړي له ورکړی دی ښځې سره نشته او نه د عدالت څه شته عدالت سره صرف چې دی نو دا اختیار دی چې هغه نکاح ماتولی شي په یو ښځه باندې ظلم کیږي
خاوند ولا خرچه نه ورکوي، جامې نه ورکوي، کوټه او کمره ولا نه ورکوي، نو که دا ښځه عدالت ته لاړه شي یا د وکیل په ذریعه باندې، نو عدالت کې به قاضي دا سړی چې دی نو عدالت ته جیل ته راکاږي، او که په دې باندې نه کېده زوره نه به ولور کړي، که په دې نه کېده نو دا نکاح به استمات کړي. نکاح ماتولی شي خو طلاق نشي ورکولی عدالت، دا د سړي په اختیار کې دی. او خام وان تعفوا اقرب للتقوى، او معافي او که معافي کوئ تاسو نو دا ډیره نږدې ده تقوا ته. معافي سړی یو بل ته کوي دا نږدې ده، تقوا ته ډیره نږدې ده. یعنې سړی چې خپل حق غواړي نو په دې کې چې دی نو لږ بخل، د بخل صفت دی، د بخل او چې دی سخاوت وکړي چې هلکه دا شپږ تولې مې ښودې وي، دا شپږ واڼه چې دی نو تا ته معاف دا ستا شوې، نو دا سخاوت دی. او چې سړی لګیا چې دومره پکې زما ده او دومره چې دی نو دا د ښځې ده او هر څه چې دی نو بلکل ناب په ناب باندې تقسیموي، نو دا داسې د بخل غوندې کې اندازه ده. نو سخاوت پکار دی، سخاوت نږدې دی تقوا او پرهیزګارۍ ته. تاسو په دې ګاړو کې نه لیدلي د دې بوډاګانو چې دی نو د کلنډرانو سره چې دی نو څومره شري په دې پیسو باندې، خو هلکه چېرته 15 روپۍ 10 روپۍ دی بس پرېږدوی. سخاوت کوه، هغه هم چې دی نو زیاتې کوي او دا پیسې چې دی نو ډېرې غواړي، خو که چېرته یو ځل پکې سراله بس پرېږدوه ستا شوې. نو چې ته دا کار وکړې نو دا ډېره نږدې ده څه د تقوا ته، د سړي دا معافي، دا ټول هر څه ورته پرېږدي، دا پیسې او دا مهر. ولا تنسوا الفضل بینکم، او مه هېروئ احسان په خپل منځ کې. شریعت موږ ته دا وایي او په طلاقو کې راته دا سبق راکوي چې د طلاقو نه وروستو دغه ښځه به داسې ګڼې لکه خپل خور، خپله خور یې وګڼه، مؤمنه مسلمانه خور یې وګڼه، او دشمنۍ ته چې دی نو خبره مه رسوه لکه د جاهلانو په شان، بلکې معافي کول نه دي، دا ډېر بهتر دي. یو بل سره احسان وکئ چې ستاسو منځ کې هغه مینه او محبت هغه چې دی نو باقي پاتې شي، او زړونو ته چې دی نو درد او تکلیف چې دی نو هغه ونه رسېږي. نو خپل منځ کې احسان مه هېروئ، دشمنۍ ته خبره مه رسوئ، ښه په مینه او محبت سره چې دی نو سړی جدا شي. لکه دوه کسان یو ښه تعلق یې په خپل منځ کې مینه او محبت یې، خو بیا وخت تېرېږي په منځ کې جګړه راله، تعلقات خراب شو، نو اوس به داسې نه کوي چې په یو بل پسې ردې بدې ویو، یو بل ته کنځلې کوي، په یو بل پسې ډانګې راخلي، بازار او حجره او جومات نه ګوري. نو هغه زوړ احسان یاد کړه نه په خپل منځ کې مخکې ستاسو څنګه تعلق و، څنګه کېناستئ پاسېدئ، څنګه مینه او محبت و، نو هغه مه هېروئ هغه احسان چې تاسو د یو بل سره کړی دی. دشمنۍ ته خبره مه رسوئ. ان الله بېشکه الله پاک بما په هغه عملونو باندې تعاملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. الله ستاسو د اعمالو نه چې دی نو خبر دی، الله ییني چې تاسو څومره د الله په احکامو باندې چې دی نو عمل کوئ. بس دی. لا جناح علیکم، نشته ګناه په تاسو باندې، ان طلقتم النساء که تاسو طلاق ورکوئ ښځو ته، خپلو ښځو ته، ما لم تمسوهن چې تاسو نه یې مسه کړي هغوی لره، او تفرضو لهن فریضه یا نه یې مقرر کړی تاسو د هغوی دپاره مهر، و امتعوهن نو متاع او پیده ورکوئ دغې زنانو ته. څومره ورکو؟ علی الموسع قدره، په مالدار باندې د هغه په اندازه ده، وعلى المقتر قدره، په غریب باندې د هغه په اندازه ده، متاعا دا پیده ورکول دي، دا سامان ورکول دي، و امتعوهن متاعا دا د هغې سره دی، بالمعروف د عرف مطابق، حقا دا لازم دی، فرض او واجب دی، علی المحسنین په احسان کوونکو باندې، په ښایسته عمل کوونکو باندې. و ان طلقتموهن من قبل، او که چېرته طلاق ورکوئ تاسو
دې زنانو ته من قبل ان تمسوهن مخکې د دینه چې تاسو مسه کړي هغوی لره وقد فرضتم او تاسو مقرر کړی د هغوی د لهن د دې زنانو دپاره فریضة مهر نو په نصفو نو نیم دی ما هغه مال او مهر فرضتم چې تاسو مقرر کړی الا ان یعفونا مگر که معافي وکړي دا زنانه او یعفو الذي یا معافي وکړي هغه کس بیده عقدة النکاح چې په لاس د هغه کې غوټه د نکاح ده وان تعفو که معافي کوئ تاسو اقرب للتقوا دا ډېره نږدې د تقوا او پرهیزګارۍ ته د تقوا کار دی ولا تنسوا الفضل بینکم او مه هېروئ احسان په خپل منځ کې ان الله یقینا الله بما پاغ عملونو تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی وایي